السلام علیکم یو ځل بیا په خیر راغلی زموږ چینل ته. نو نن به موږ انګلیش زده کوو. د عمران خان سره د هغه نه انټرویو کې لس پوښتنې کوي د هغه د زندګۍ په باره کې. نو موږ به پیله د انګلیش کلیپ اورو، بیا به هغه پښتو ته ټرانسلیټ کوو او په اخره کې به موږ ټوټل سپیچ په انګلیش کې اورو. دې سره به زموږ د سپیکینګ او لیسنینګ پریکټس کیږي. نو د ویډیو خامخا وګورئ. Today we're interviewing a man who's making the very difficult transition from sporting legend to political leader. دا وایي چې موږ به نن د یو داسې کس سره انټرویو کوو چې هغه ډیر زیات په مشکل سره د سپورت د لیجنډ نه د سیاسي یو رهنما ته تبدیلي کوي. Personally very gratified and excited to have in the 10 questions chair Mr. Imran Khan. چیرمن عمران خان ذاتی طور باندې د دې لسو پوښتنو باندې ډیر زیات پرسکونه او مطمئنه دی. Welcome. Thank you. په خیر راغلی. In your new book, Pakistan, you talk about how you were raised with English tradition. تاسو کوم کتاب چې نوی دی پاکستان په هغې کې تاسو خبره کوئ تاسو څنګه د انګلیش په رواج کې د انګلیش په انوایرمنټ کې لوی شوي یئ. And you went to English schools and you went to Oxford and you had to come to know and love your country after that. تاسو انګلیش سکول ته تللی یئ، آکسفورډ ته تللی یئ او د هغې نه بعد تاسو لا خپل ملک ته راتله پکار و د پیژندګلتیا چې په ملک کې څه تیریږي او د مینې دپاره. How do you answer people who say that that shift is just one of political expediency? او تاسو هغه خلکو لا څه جواب ورکوئ کوم چې وایي دا صرف سیاسي تجربه ده؟ Well, you know, the great leaders of the subcontinent, Gandhi in India and Nehru in India, who were the great Indian leaders. خاص تاسو ته پته ده د عظیم شان لیډران د برصغیر ګاندي او نهرو د انډیا کې کوم چې د انډین ګریټ لیډرانو یعنی عظیم شان لیډران چې کوم وو. Leaders. And then Jinnah in Pakistan, who was our great leader, and then او جینا په پاکستان کې کوم چې عظیم لیډر وو. And then the ideological father of Pakistan, who's the great Iqbal. او بیا د پاکستان د نظریې پلار عظیم اقبال. All of them actually went through a similar experience. They went out of the Indian subcontinent. او په حقیقت کې د دې ټولو یو شانتي تجربه وه، دا د انډین د یعنی برصغیر نه تلي وو ویسټرن ته. Got Western education and then began to look upon their own societies differently. دې ټولو مغربي تعلیم حاصل کو او بیا یې مختلفو طریقو باندې خپل په معاشره باندې نظر اچول شروع کړو. And they all took part in freedom struggles. هغو ټولو بیا د ازادۍ په جدوجہد کې څه نه څه حصه واخیسته. The book also traces an interesting arc. دې ته نه دغه تپوسونه وکړل او اوس یې نه دا تپوس کوي چې ستاسو دا کتاب چې کوم دی په دې کې یو دلچسپ خبره پرته ده. نو دا خبره څه ده؟ نو راځئ چې وګورو. Of your kind of religious faith and چې هغې نه ستاسو د مذهبي عقیدې پته لګي. It doesn't mean that, you know, there was some regret or anything of my past life. I mean, we evolved. خان صاحب وایي د دې مطلب دا نه دی تاسو ته پته ده چې زما د زندګۍ یعنی پیله زندګۍ یو افسوس یا داسې بل څه Of my past life. I mean, we evolved. We human beings. We are humans. Otherwise, we'd be made angels. So we. زما مطلب دا دی چې مونږه مخکې تګ کوو، مونږه انسانیان یو او مونږه د فرشتو په ذریعه باندې جوړ شوي یو. So we make mistakes. We learn. We evolve. But مونږ به غلطیانې کوو، مونږ به زده کړه کوو، مونږ به مخکې تګ کوو. But it's specifically what is spirituality. It is much bigger thing than just about, you know, a playboy. وایي چې روحانیت څه شیز دی او روحانیت چې کوم دی دا ډیر زیات غټ څیز دی د یو گیم د کلاړي د گیم کولو نه. It is about a spiritual life is different to a material life. نو دی وایي د سپیریچوال لایف چې کوم دی کوم روحاني زندگی چې دا د ماده پرست زندګۍ نه ډیر زیات بدله ده. نو سپیریچوال لایف دی ته وایي چې هغه مطلب پوره د قوم پوره د ملک په باره کې سوچ کوي، ټیک ده. او میټیریل لایف دی ته وایي چې هغه صرف خپل باره کې سوچ کوي چې ما څه ګاډی وی یا مطلب داسې کوم میټیریل وی وسایل وی ورته، ټیک ده. نو دی دا خبره کوي.
in that you have as a spiritual person, you have a responsibility to the society. او ته چې کله یو سپیریچول کس یې نو تا سره باید د پوره د معاشري ذمهواري وي. You become selfless. There is a purpose to existence because نو تاسو به خودغرض نه یئ او تاسو به دا وایئ چې د زندګۍ یو مقصد شته دی کوم چې وجود دی. you know that the two main questions are answered: what are you doing on this earth, and what will happen to you after you die. او ځکه دوه سوالونه او جوابونه پیدا کیږي چې ته په دنیا کې څه کوي او د مرګ نه بعد به څه کیږي. So only religion can answer that. You have او د دې پوښتنو جوابونه موږ له صرف مذهب راکولی شي. a heroic status as a cricketer. There are د کرکټ په حیثیت کې تاسو ته بهادري حاصله ده. very few sporting figures that have quite your resume. خو ډېر کم خلک دی چې هغو سره ستاسو د کرکټ تجربه ده. There's some Australians maybe, but د استرالیا کیلړیان هم کېدلی شي چې هغو سره ستاسو تجربه وي. that sporting prowess has not yet translated into a lot of political success. نو دا وایي د کرکټ کوم دباو چې کوم دی کوم بهادري چې کوم ده هغه لا پولیټکس ته لا نه ده راغلی. نو تاسو دا Why do you feel that is? دا وایي دا تاسو ولې محسوسوئ یعنې څه کمی محسوسوئ؟ The reason I went into politics was not to just be successful as a politician and be in power. نو عمران خان وایي دا وجه نه وه چې زه سیاست ته تللی وم چې زه یو سیاستدان کامیاب شم او اقتدار سنبال کم. I want a change in Pakistan. We wanted to get rid of the system which is زه غواړم چې په ملک کې تبدیلي راشي پاکستان کې او موږ دا غوښتله چې موږ د داسې نظام نه نجات حاصل کړو خلاصون حاصل کړو is stopping the potential of the country going up. او کم چې د ملک د پوټنشنل د برتلو نه منع کوي. In other words, the whole idea was to fight the political mafias in Pakistan. دویمه خبره دا ده په پاکستان کې کوم نظریه چې کوم وا کوم خیال چې کوم او هغه د پولیټیکل سیاسي مافیا سره لړاوېدو. مافیاز دې ته وایي چې یو تنظیم هغه قانون نظر انداز کی یا یو پارټي قانون نظر انداز کی او خپله مرضي کوي دا ته ویل شي مافیاز. The two main parties are basically their interests are the same. دوه خاص پارټیانې بنیادي مفادات د هغو دواړو یو شانتي دي. They're mafias. او هغو مافیا یعنی قانون نظر انداز کول. They come into power, they plunder the country. او دا دواړه په هغه حصه کې راځي کوم چې د ملک لوټنے والا دي یعنی لوټوالي والا دي. Both the leaders of the two main parties have their wealth lying outside, billions of dollars lying outside. وی کوم لیډران چې کوم دي کوم رهنماګان د دوو خاص پارټیانو د دوو کوم دولت چې کوم دی هغه بار ملک کې پروت دی د دوو کوم بلین اف ډالرز چې کوم دي هغه بهر پراته دي. امید لرم چې تاسو پوه شوي یئ. نو ویډیو ډېره اوږدېږي نو تاسو کمنټ کې ولیکئ که تاسو ته مخکې نوره ویډیو هم پکار وي نو زه به جوړه کړمه خو ټایم ډېر زیات اخلي. نو تاسې کار وکئ دا تاسو کوم عمران خان کوم سپیچ چې وکړو دا صرف په انګلیش کې واورئ چې ستاسو لیسننګ پریکټس پرې وشي. نو او که تاسو داسې انګلیش زده کول غواړئ د سپیچز نه نو زمونږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته ویډیو په ټایم باندې ملو شي. Today we're interviewing a man who's making the very difficult transition from sporting legend to political leader. I'm personally very gratified and excited to have in the 10 Questions chair Mr. Imran Khan. Welcome. Thank you. In your new book, Pakistan, you talk about how you were raised with English traditions and you went to English schools and you went to Oxford and you had to come to know and love your country after that. How do you answer people who say that that shift is just one of political expediency? Well, you know, the great leaders of the subcontinent, Gandhi in India and Nehru in India, who were the great Indian leaders, and then Jinnah in Pakistan, who was our great leader, and then the ideological father of Pakistan, who's the great Iqbal. All of them actually went through a similar experience. They went out of the Indian subcontinent, got Western education, and then began to look upon their own societies differently. And they all took part in freedom struggles. In my case, it was compounded by the fact that I was a cricket player who represented my country.
The book also traces an interesting arc of your kind of religious faith. And, you know, as Australian growing up, you know, you were regarded as something of a playboy, as I recall, among the Pakistani team. Your book seems to paint a different picture of yourself. Did you have some kind of an awakening, an epiphany, an experience that led to that? It doesn't mean that, you know, there was some regret or anything of my past life. I mean, we evolve, we human beings. We are humans, otherwise we'd be made angels. So we make mistakes, we learn, we evolve. But it's specifically, what is spirituality? It is much bigger thing than just about, you know, a playboy life or not. It is about a spiritual life is different to a material life, if they're two extremes, in that you have as a spiritual person, you have a responsibility to the society. You become selfless. There is a purpose to existence, because you know that the two main questions are answered: what are you doing on this earth, and what will happen to you after you die? So only religion can answer that. You have a heroic status as a cricketer. There are very few sporting figures that have quite your resume. There's some Australians maybe, but that sporting prowess has not yet translated into a lot of political success. Why do you feel that is? The reason I went into politics was not to just be successful as a politician and be in power. I want a change in Pakistan. We want